اختر یو ورځ د خوشحالۍ د ربه تېره به شي اختر یو ورځ د خوشحالۍ د ربه تېره به شي زمونږ د ټول عمر غمونه په خوشحالو بدل کا. ګرانو مینوالو السلام علیکم، زم ستاسو قربان یم سلمان. تاسو ګورئ چمکني ټي وي او د چمکني ټي وي د طرفه د لوی اختر لوی خوشحالۍ مبارک شه. پروګرام دی زما کلی زما پہچان او نن په پروګرام کې د سوکانو د ګلدستې کم ګل چې مون سره دی د هغوی خوشبو ډیره جدا ده. د سوکانو د یو ممتازې کورنۍ نه تعلق ساتي او په خپله شعبه کې ځان له یو ځانګړی مقام جوړ کړی دی. مونږ سره موجود دی د LRH اسسټنټ پروفیسر اف ارتھوپیډک سرجری ډاکټر ایمل ستار چمکني صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر اختر مبارک شه جی. ستاسو مبارک شه او د چمکني ټي وي کتو والا او ټول سوکنیوالو ته د لوی اختر خوشحالیانې ډېر ډېر مبارک شه. څنګه سر؟ ټیک ټاک. اختر هم څنګه تیریږي سر؟ بس لګیا دی روان دی. فلحال خو ډېر ښه دی ماشاءالله، موسم هم ډېر ښه دی. موسم لا روان. سر اختر هم په ماشوموالي کې څنګه تیر کړی جی؟ ماشوموالي کې چې څنګه بس اوس د ماشومانو تیریږي نو همدغسې به تیرېده. ټول ناول خو به لکه د نورو ماشومانو په شانتې ټول نه زیات ایکسایټمنټ د اختر د عیدي جی جی. نو غټ اختر کې خو سره عیدي به هم او سره به د زناور د قربانۍ د هغې ایکسایټمنټ به مو نو څنګه چې د اوسنو ماشومانو تیریږي بس بالکل هم دې سره ملتا جلتا داسې به تیرېده. سر عیدي به مشته څومره به ملاوېده؟ بالکل به مشته او اوس خو لکه پیسه لږه معمولي ډیویلیو شوې ده جی جی. نو دومره ډېره به هم نه اخیسته چې اوس ماشومان څومره اخلي، خو د هغه وخت مطابق به لکه ښه برابره عیدي ملاوېده. اوس څومره تاسو ماشومان له ورکوئ جی؟ ماشومان له اوس خو لکه خامخا ډېره به ورکې ماشوم اوس په 100 روپۍ یا په 200 روپو باندې پال اسانه تاسو نه پرېږدي نو ورکوو ماشومانو له داسې 1000-2000 ماشومانو ته ورکوو چې کم پکې لږ لوی دي نو هغوی بیا خامخا زیات یې. سر د سوکنو هغه میلې ټیلې هم څه یادېږي سر؟ بالکل یادېږي او ښه اکټیولی به هم پارټیسپیټ کوله په دې ټولو اکټیویټیز کې. خو دا وه چې د والد صاحب د طرف نه به لږ ټایم ریسټرکشن و نو یو سپیسیفیک ټایم پیریډ به موږ ته میلاو شو او هغې کې به خدای شته دغه د سوکنو بازار ته به تلو او هغې کې چې دا څومره اکټیویټیز به وو میلو له به تلو، دلته به دا زانګوګانې به وي هغې له به ورتلو، نور دا چې کوم وړې داسې د لوبو څیزونه به وو هغه به هم بالکل اخیستل به م او کور ته به م وروړل او بیا به 3 ورځې هغې سره ښه برابر مشغوله م. سر دا به راته ووایي چې ابتدایي تعلیم هم چېرته نه حاصل کړی سر؟ سکولینګ خو جي بیسیکلی ټول پرایویټ شوی دی تر پرایمري پورې هم دلته سټي کې خالد محمود پبلک سکول نو ټول مونږ ترورې زامن چې څومره دي مونږ په خپله ټول به هغې ته تلو او بیا پرایمري نه بعد چې کوم دی نو بیا پېښور ماډل سکول میټریک بیا هلته نه کړی دی او بیا هغې نه بعد FSC چې کومه وه هغه اسلامي کالج پېښور نه کړې ده او بیا ګریجویشن دپاره خیبر میډیکل کالج ته لاړو نو بیا هم ګریجویشن په 2004 کې د خیبر میډیکل کالج نه وکړو او بیا FCPS کوم ته چې مونږ سپیشلایزیشن وو د کالج اف فزیشن اینڈ سرجنز پاکستان نه تقریبا په 2017 کې هغه کړی دی او بیا په 2018 کې فیلوشپ مې کړی دی په سپاینسر کې. ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن باندې دا بچپن نم دا خواهش چې ډاکټر جوړ شم کنه د والدینو دا وږي که زه دا ووایم چې یاره ټوټلی بس هم زما خواهش و نو لکه دا به زه به د خبرې سره داسې دغه ونه کړی شم انصاف ونه کړی شم نو ډاوټ په خپله هم خواهش و خو لکه که زه دا ووایم چې یاره بس ټول ټایم به مونږ کتاب ویلو مونږ به نورس اکټیویټیز کې حصه نه اخیسته نو دا بالکل دروغ دي. هم په دې سوکنو کې به هم کرکټ به هم کولو د کبډۍ سیل به هم تلو ګولي ډنډا هم کړې ده هاکي هم کړې ده دغه هم کړې ده فوټبال هم کړې دی خو دا د چې خپل ټایم فریم و د والد صاحب د طرف نه نو دا د چې کله به چوټیانې وي نو د کلي هر قسمه ټورنمنټ سیل هم تلي وو پارټیسپیټ کړی م هم د پکې نو زمونږ هم خواهش و او ان پرټیکولرلی زما د والدینو دا خواهش و مونږ دوه وروڼه یو ماشاءالله او هغې کې د هغوی دا خواهش و چې یو زوی د طب شعبې سره منسلک شي. ډاکټر صاحب نن تر اوسه پورې په کوم هاسپټلز کې تاسو جاب کړی دی سر؟ مونږ خو بس هم په دې لیډر ریډینګ هاسپټل کې واړه رالوي شو هاوس جاب هم دلته او پوسټ هاوس جاب مونږ ورته ټریننګ وو د دې سپیشلایزیشن ده هغه هم الحمدلله ټول هم دلته ټایم تیر کړی دی 5 ایرز هغه وي بیا هغې نه بعد منځ کې زه رجسټرار وم
هم په ارتوپیډکس وارډ کې تقریبا 3 کاله زه رجسټرار پاتې شوم او بیا هغې نه بعد 2 کاله مې سروسز ورکړي دي ایز ا ډسټرکټ سپیشلیسټ په سیویل هاسپټل په بي کې او اوس تقریبا یو 4 میاشتې شوي چې دوباره ایز اسسټنټ پروفیسر ریډینګ هاسپټل ته راغلی. سر داسې تاسو سرجري سره شعبه کې منسلکي نو سرجري کې تاسو کوم سرجري کوئ د ارتوپیډیک وغیرہ کې سره؟ دا خو بس ټول هر قسمه کیسز راځي او د جوړ د تبدیلۍ نه والا تر ماشومانو د کږو خپو نه والا تر ماتې ګوډو پورې هر قسمه کیسز راځي کوو. سر دا ماتې ګوډې خپې چې خو ټیک ده که نه خو دا ماشومان د ټیړه پنچې د خپو دا څه وجوهات د دې علاج څنګه تاسو کوئ سر؟ د دې سره خو زمونږ د عامو خلکو لکه د سیمې د خلکو ډېر زیات داسې میتس تړلي دي. ډېر خلک دا سوچ کوي چې پیدایشي طور باندې ماشوم پیدا شي او خپې کږوي نو د هغوی دا سوچ وي دا خیال وي چې یاره دا قابل علاج مرض نه دی خو نن سبا دا بالکل یو قابل علاج مرض دی او یو ډېر اسانه طریقې د پانسټي میتھډ ورته وو هغې سره مونږ یو شپږ پلستري وکړو او اخره کې وړوکې غونته کې اپریشن وي هغه کوو نو هغې سره دا ټول ټیک شي. زمونږ د ډېرو خلکو دا سوچ دی چې دا یو قابل علاج مرض نه دی. اکثر خلک دم درود پسې ګرځي یا دا وایي چې په دې باندې ډېره زیاته خرچه راځي نو دا داسې څه ډېر ګران علاج هم نه دی او ډېر اسانه طریقه ده. داسې پیدایشي چې کوم د کږې خپې دي د هغې خو لکه بارني خو نور هم ډېر کړي دي خیر خو لکه کم از کم د کلي ماته چې څومره پورې یادېږي او 7 نه 10 مریضان خو مونږ د کلي کړي دي چې د هغوی پیدایشي طور باندې خپې کږې وي. یو خو پکې داسې و چې هغوی بیا زما خیال دی همدغه دا ما مخکې مو ویلي هغوی دغه د دم درود پسې ګرځېدل چې دا به دې سره ښه شي نو خدای شته هغې له مو دغه وکړو دغه د پلستر یې ورته وکړو ډېر اسانې طریقې سره او لکه ډېر ارزان طریقې سره پلستر یې ملو کې شپږ او بیا مله اخره کې وړوکې اپریشن وکړو نو هغوی الحمدلله اوس ښه دي. ډاکټر صاحب تاسو په علاج کې خدمات سره انجام کوئ د څوکانو یو غریب کس تاسو ضرورت شي او تاسو ته څنګه رابطه کوئ؟ زما خپله او پی ډي ډی چې دا په 83 نمبر روم کې زه د پیر پرس کېنم بالکل دی راځي او تر 8 بجو نه تر 4 بجو پورې زما او پی ډي وي او دې نه علاوه د پیر پرس باندې باونډ نه دي. دې نه علاوه سهار کې زه په هاسپټل کې یم څه قسمه سروسز ان شاء الله وی آر مور دین هیپي ټو پرووایډ سروسز نو اني ټایم راتلی شي ریټرنینګ هاسپټل کې زه په سهار ټایم کې بالکل اویلیبل یم. ډاکټر صاحب په اخره کې به د چمکني ټي وي مینوالو ته څه میسج ورکول غواړئ؟ د چمکني ټي وي کتونکو ته او مینوالو ته ان پرټیکولرلی یوت ته زما دا میسج دی چې ستاسو په ژوند کې څه ایمز اینډ ابجیکټیوز وي ګو فور اټ. ټیک شوله په ژوند کې هر قسمه ډریم چې دی دغه اچیویبل دی خو پرووایډډ چې تاسو به پرسسټنټ خواري کوئ محنت به کوئ. ټیک شوله دې څوکنو کې د ښه جج نه واخله ښه پولیس والا نه واخله د یو ښه ډاکټر نه واخله تر یو ډیر ښه سپورټسمین پورې خلک دې زرخیزه ځمکه پیدا کړي دي نو بالکل چې یو عام سړی یو بل سړی یو ډریم اچیو کولی شي بالکل تاسو هم اچیو کولی شي. تاسو ټولو ته هم دغه میسج دی چې خپل ژوند کې همیشه محنت سره هر څه اچیویبل دي. خواري کوئ محنت کوئ زندګۍ کې هر یو شی چې دی اچیویبل دی. ډیره مننه ستاسو سره شکریه چې ډیره شکریه ستاسو شکریه چې تاسو مونږ له ټایم راکړو تاسو راغلې بل قیمتي ټایم تاسو ویستو او د اختر پر ورځ مونږ له ټایم راکړو مونږ سره کېناستئ ډیره شکریه. الله دې وکړي. مینوالو دا زموږ نننی میلمه ډاکټر ایمل ستار صاحب د هغې خوندورې خبرې تاسو واورېدې په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان.